هغه لیبل د یو لګی نوم د یو لیکي او کار د بل کوي څوک د اشاعت نوم لیکي څوک د پنځپیر نوم لیکي څوک د مرکز نوم لیکي څوک بل نوم لیکي او هغه چاته غوسې نو هغه ته کنزل شروع کی د هغه طرف نه بل کس د هغه نوم استعمال کی او کنزل شروع کی او په دې باندې هغه په دې ملک کې علما بدنامي دیندار بدنامي اهل اسلام بدنامي مسلمانان بدنامي او دینه بیا هغه مختلف قسمه خلق پیدا کړي غلام احمد قادیانی هغه مولاو پټکي والو غټه ګیره وا او ډیر حق واره جوړ کړی وا او د دین په جامه کې هغه دین بدنامو دغه سي بللا شو تیر شوی دي چې هغه د دین په جامه کې راغلي او دین بدنامو په دې وخت کې په ډیر اسانه شوی دا چې اوسره د اشاعت نوم استعمالي یو د اشاعت نه نو زه تاسو ته دا وایم چې که یو سړی نوم استعمالي یا هغه یو لیبل استعمالي نو هغه به زمونږ نه زمونږ خبره به هغه وي چې هغه زمونږ د پیج نه د وحدت المدارس الاسلامیه د پیج نه یا د زما په نوم باندې چې کوم پیج دی د هغې نه یو خبره ورکړی شو نو هغه به د جماعت موقف وي او که د بل نوم نه ورکړی شو نو هغه به د جماعت موقف نه وي هغه به چا د ځان نه لیکلي یو څوک به ځان له اړوي یو به یو څه وایي یو بل به بل څه وایي دویم دا زمونږ جماعت غیر سیاسی جماعت دی موږ په سیاست کې کم چې په دې ملک کې د الیکشنو او سیاست طریقه را موږ په دې کې حصہ نه دا اخیستی خو موږ دې سیاسی طریقې ته کفر نه وایو دنیاوی او کار دی دنیاوی کار دی دین نه دی من دا وتوای چې دنیاوی کار دی دین نه دی او من دا نه وای چې دا کفر دی او چې کوم سره په دې کې شریک نو هغه کافر دی نه موږ دا فتوی نه مخکې لګولي نه نن لګو او نه سبا لګو موږ د ملک ته پاکستان ته یو اسلامی مملکت وایو او موږ دې ته دار کفر نه ویلي دي نو ته اوس وایو او نو ته بیا وایو بلکې موږ وایو په دنیا کې دا ملک د مسلمانانو لپاره پناهګاه ده دا واحد ملک دی چې په دې ملک کې د قرآن کریم درسونه او دوره دنیا را جمع ده او لوډ سپیکر لګېدلي دي او درس کیږي او پای هیڅ پابندي نشته ډیر ملکونه دي چې پای کې لس قسم نشي یو ځای کولی او پاکستان کې دا ازادي شته دا زمون کمی چې منگا کار نکو منگا خبره کنه بابا کنه یا بابا تلار کلاو گئی کسی دا ملک دا دا مسلمانانو پناگا دا او چې کم ملک مسلمان تنگ شي کاغا پا افغانستان کی تنگ شي او کاغا پا بل ملک کی تنگ شي نوغا دی ملک تراشی او پا دی ملک پناوالی او دی ملک والا کیمپونه لګي یو کینه یو دی ملک والا ځای ورکړي ټیک دی کمایش ته نقصانات شته خو هغه د خلکو د وجه نه دي د ملک د وجه نه دي ملک د مسلمانانو ده او دا ملک د مسلمانانو لپاره پناهګاه ده او ان شاء الله دا به پناهګاه وي دې ملک د قران کریم خدمت کیږي په دې ملک د قران کریم او د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم درسونه دي مدارس دي او الحمدلله پانی پابندی نشته ازادي ده ازادي نه نو بیا هم خبر او قضایا او دلایل او هغه هر څوک جوړول شي چې جوړي نو هر طریقه باندې
او مولا له خو بیا ډېر چل ورځي هغه خو د توند ته بیکیان هم جوړوي د بیکیانې نه توت هم جوړوي خو چې د هغوی نه تپوس وکړې د دلایلو او د صحیح دلایلو نو بیا په هغې کې جواب نشته بهرحال زمونږ دا نظریه ده چې پاکستان د مسلمانانو مملکت دی او انشاءالله د دې پاکستان د وجې نه به مسلمان محفوظي او د دې پاکستان د وجې نه به مسلمان بچي درېیمه خبره زمونږ جماعت د دې کار اشاعت د توحید او سنت دی د دې کار اصلاح د عقیدې او د عمل لا او د دې جماعت کار رد شرک او د بدعت او د رسوم باطله دی د دې جماعت کار موحدین منظم کول او موحدین یو کول دي او الحمدلله ثم الحمدلله هغه شروع دی الله رکولا د دې جماعت کار د دې جماعت کار الحمدلله ثم الحمدلله هغه په سلو کې تقریبا او یا فیصد شوی دی او دا 10% پاتې دی زمونږ مدارس دي الحمدلله ثم الحمدلله هغه منظم نو هغه منظم شو او دا هغې دپاره مونږه بورډ وحدت المدارس الاسلامیه هغه قایم کړ د ایچ ای سی نه منظور شده دی او هغه بورډ په هغې کې تقریبا 18-20 هزار طلباو امتحانونه اوس ورکړي وو او د هغې ډېر ښه ریزلټ دا دویم ځل دی چې بهترین ریزلټ او بهترینه کارکردګي هغه دې بورډ ښکاره کړه او انشاءالله زما امید دی که تاسو طلبا دا خپل بورډ ګڼئ او تاسو دا مناسب ګڼئ چې دا بورډ نور مخکې لاړ شي نو تاسو ټول باید په دې بورډ کې امتحان ورکوئ دا به یو د فخر خبره وي چې ما څخه د هغه بورډ سند دی چې په هغې کې صرف موحدین دي او په هغې کې صرف متبعین د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي په هغې کې نه مشرک شته او نه بدعتي شته دا د دې جماعت او د دې بورډ فایده وه د دې جماعت د دې بورډ دپاره مونږ دفتر برابر کړی او الحمدلله ثم الحمدلله هغه صرف هغه دفتر باندې 45 लाख روپۍ مونږ ولګولې او دا څنګه جوړ کړ چې مرګرو ته به انشاءالله ډېره اسانتیا وي او د هرې علاقې ملګري به د هغې سره رابطه او تعلق ساتلی شي او ډېر په اسانه باندې به زمونږ خپلو ملګرو ته د هغې فایدې او د هغې خیر رسي یو بله خبره کوم